أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا. بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کوونکی دی. تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. تواسین دا د قرآن او د کتاب مبین آیاتونه دي. لار خودن کې دي او زیره دي داغه مؤمنانو د پاره چې منځ قائموي او زکات ورکوي او بیا هغوی داسې خلک دي چې په آخرت باندې پوره یقین لري. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. حقیقت دا دی چې کم خلق اخرت نمني داوی د پاره مونږ داوی عملونه خاصه ښکارا کړی دي نو ځکه هغوی سرګردانه ګرځي. دا هغه خلق دي چې د دوی د پاره بد سزا ده او په آخرت کې هم دوی د ټول نه زیات تاوانیان دي. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. او اے نبی صلی الله علیه وسلم پدې کې هیڅ شک نشته چې تا ته دا قرآن د یو حکیم او علیم د طرف نه ملاويږي. إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. دوی ته د هغه وخت ثوابروا کله چې موسی علی السلام خپل کور والو ته وویل چې ما ته ور په نظر راغلی دی زم یا قوا دا غزینا څه خبر راوړم یا بس کروټه راوړم چې تاسو ورته تاو شئ. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. هل ته چې ورسېدو نو आवाज شو چې مبارک دی هغه څوک چې په دې ور کې دی او څوک چې د دې په خوا کې دی او پاک دی الله چې د ټولو مخلوقاتو پالون کې دی. یا موسی انه انا الله العزیز الحکیم. اے موسی زو الله یم غالب او حکیم یم. وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. او تخبل همسا لگا اغرزوا څنګه چې موسی علی السلام همسا اولیدله چې د مار پشان کګه وګ روانه ده نو واپس پشا او تختیدو او پشای اډو اون قتل. اے موسی مې ریګه زما په دربار کې رسولان نه یریږي بغیر د هغه چانا چې قصوري کړی وي بیا کو هغه د بدین رستو خپل عمل پنه کې سره بدل کړو نزو بخون کې مهربان یم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه
إنهم كانوا قوما فاسقين. او خپل لاس دی لکشان خپل گریوان ته ورننه باسا زلیدون کې براوزی بغیر د څه تکلیف نه. دا دو نخي په نه نخو کې دی فرعون او داغو قوم ته تتلو د پاره هغه ډیر بدکار خلک دي. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. خو هر کله چې زمونږ صفا نخي هغوی ته راغله نو هغوی اویل چې دا خو صفا جادو دی. هغوی سراسر د ظلم او د غرور په وجه د دې نخونه انکار وکړو حالکه پزړونو کې پر یقین راغلی وو. اوس وګوره چې د دې مفسدانو انجام څنګه شو. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. بل طرف ته مونږه داود علیہ السلام او سليمان علیہ السلام لا علم ورکړو او هغوی دوانو اویل چې شکر دې د هغه الله چې هغه مونږ له خپلو ډیرو بندگانو باندې فضیلت راکړو. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. او سليمان علیہ السلام د داود علیہ السلام وارث شو او هغه اویل اے خلکو مونږ ته د مارغانو جبي خودلې شوې دي او مونږ ته هر قسم سيزونه راکړې شوې دي. بشکا دا د الله کار فضل دی. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. د سليمان عليه السلام د پارا د پیریانو او د انسانانو او د مارغانو لخکری راجم کړی شوی وي او هغه با په پوره حفاظت سره ساتل کېدی. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. یوزل هغه د دې لخرو سره په سفر روان وو تر دې چې کله هغوی ټول د میګو میدان ته ورسېدل نو یو میګي ویل اے میګو خپل سورت ننوځي حسنه چې سليمان عليه السلام او داغو لخرې مو چخلي کړی او هغوی درنا خبر هم نوي. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سليمان عليه السلام داغو په خبره په مسکا او خندل او ویل اے زما ربا ما په قابو کې وساته چې زستا داغه احسان شکر ادا کړم کوم چې تا په ما او زما په مور او پلار کړې دي او چې داسې نیک عمل وکړم چې هغه ستا خوښ وي او ما په خپل رحمت سره په خپل نیکانو بندگانو کې شامل کړه. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه
أو ليأتيني بسلطان مبين. فیو بل موقع سلیمان علیہ السلام د مارغانو جایزه واغستله او وی ویل سو وجدا چې زو فلانه هدهد نوینم آیا هغه چرته غاک شوی دی زبور له سخت سزا ورکوم یا به ذبح کوم یا به ماته مناسب وجه پیش کوي. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. نو زیات وخت تیر نبو چې هغه راغې وی ویل ما هغه معلومات حاصل کړی دي چې هغه ستا په علم کې نشتا ما د سبا په حق لا یو یقیني خبر راوړی دی. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ما هلتا یو خزه ولیدله چې دغه قوم حکمران ده هغه ته هر قسم اسباب ورکړي شوی دي او داغه تخت ډېر لوی شان والا دی. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. آية سجدة. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ما أولدل چې هغه او داغه قوم د الله په ځای نور ته سجده کوي. شیطان هغوی ته خپل عملونه خاصه ښکار کړل او هغوی د لوی لارې نه منع کړل. دا وجدا چې هغوی دا نه غلار نه مومي چې الله ته سجده وکړي. هغه الله چې د اسمانونو او د ځمکې پټ سيزونه راو باسي او هغه ټول هغه څه پیژني کم چې تاسو پټوي او کم چې تاسو ښکار کوي. الله چې داغونه بغیر بل څوک د عبادت لایق نشتا چې د عرش عظیم مالک دی. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين. سليمان عليه السلام ویل مونږه اوس ګورو چې تا رښتیا ویل دي او که دروغجن دي. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. زما دا خط یوسا او هغوی ته ور وګرځوا بیا تری یو اختشا او وګورا چې هغوی واپس څه جواب کوي. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بادشاہی اویل اے درباریانو ما ته خو یو ډیر اهم خطر غوځول شوی دی. هغه د سليمان د طرف نه دی او د الله بخون کی مهربانه د نومنا شروع شوی دی. مضمون دا دی چې زما په مقابله کې سرکشي مکوي او د مسلمانۍ په حالت کې ما ته حاضر شئ. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. چې خطي واورو نو بادشاہي اویل اے د قوم سردارانو زما په دې معاملې کې مال مشوره راکړئ. زه د یوې معاملې فیصله بغیر تاسو نه کوم. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين.
هغوی ورته وویل مونږه طاقتور او جنگیالي خلک یو او وړاندې فیصله ستا په لاس کې ده ته په خپل وګوره چې ته به څه حکم کوې. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. بادشاہی اویل چې بادشاہان کلا یو ملک ته ورننوزي نو هغه خرابوي او داغه ملک عزتمند خلق ذلیل کوي. دا قسم کارونه هغوی کوي. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. زورتا یو توفه ورلېګم بیا ګورم چې زما قاصدان واپس څه جواب راوړي. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. هر کله چې د ملکه سبا سفیر سليمان عليه السلام ته ورغه نو هغه ورته وویل آیا تاسو په مال سره زما امداد کول غواړئ؟ چې الله مال را کړی دی هغه داغینا ډیر زیات دی کم چې تاسو لا درکړی دي. تاسو توفیق دي تاسو ته مبارک شي. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. اے سفیرا چې چا را لګلې هغوی ته واپس لاړ شه مونږ به په هغوی پسې داسې لخکري درولو چې هغوی به مقابله اونکړي شي او هغوی به دغه زینا په داسې ذلت سره وباسو چې خوار او ذلیل به پاتې شي. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. سليمان عليه السلام وویل اے درباریانو پتا سو کی با سوک مالا داغه تخت راوړي د دې مخکې چې هغوی ما ته تابع فرمان حاضر شي. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. په پیریانو کې یو مضبوط پیری ازکړو چې تو بلا د خپل زین پاسې دلې نه او زبدرتا هغه حاضر کړم زه د دې طاقت لرم او امانتدار یم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. د کم سړي سره چې د کتاب یو علم وو هغه اویل زی درلا د سترګو د رب نه مخ کی راوړم. نو هر کله چې سليمان عليه السلام هغه تخت پر فاته پروت ولیدو نو وی ویل چې دا زما د رب فضل دی چې ما واجنی چې زه کفر کوم او کو ناشکر جوړېږم او څوک چې شکر کوي نو داغه شکر پخپلا داغه د ځان د پاره فائدہ لري کنه نو څوک چې ناشکری وکړي نو زما رب به حاجت دی او پخپل ذات کې پخپل بزرگ دی. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي
أم تكون من الذين لا يهتدون. سلیمان علیہ السلام اویل پناشنا طریقہ داغه تخت داغه مخ ته کېګ دی مونږ ګورو چې هغه صحیح خبري ترسي او کو په هغه خلکو کې دا چې هغه صحیح لار نشي مونږه. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. بادشاہ چې کله حاضر شوا نو ورته وویل شو چې آیا ستا تخت د دې پشان دی؟ هغه وویل دا خو لکه چې هغه وی مونږ ته خو د مخ کې نه پته لګېدلی و او مونږه د اطاعت سر کته کړی وو یا مونږه مسلمانان شوي وو. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. هغه چې د ایمان راوړلو نه کم سیز منع کړی و هغه د الله نه سیوا نور معبودان وو چې هغه به عبادت کولو ځکه چې هغه د یو کافر قوم نه و. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هغه ته ویلې شو چې محل ته ورننوځه. هغه چې وکتل نو ګمان یې وکړو چې ګنیدا د اوبو تالاب دی او د ورکوزیدو د پاره خپل پیسې راوچتې کړې. سليمان عليه السلام ورته وویل دا د شیشه صفا فرش دی. نو هغه وویل اے زما ربا ما تر اوسه پوری په خپل نفس باندې ډیر ظلم کوو او اوس ما د سليمان عليه السلام سره د الله رب العالمین اطاعت قبول کړو. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. او سمودیانو ته مونږه داوی رور صالح علی السلام د دې پیغام سره ولېګو چې د الله بندگی کوي. نو هغه دوه ډلې شو چې د یو بل سره جګړې شروع کړې. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. صالح علی السلام اویل اے زما د قوم خلکو د نیکۍ نه مخکې د بدۍ د پاره ولی تلوار کوي ولی د الله نه بخانه نه غواړي شاید چې پتا سو باندې رحم وکړي شي. قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. هغوی وویل مونږ خو تو او ستا ملګری د بدفالۍ نخا غنو. صالح علیہ السلام جواب ورکړو ستاسو د نیکفالۍ او بدفالۍ معاملې خو د الله سره ده. اصل خبر دادا چې پتا سو ازمیخت کیږي. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. په دغه خار کې ډلی والا نه کسان وو چې په ملک به فساد کولو او د اصلاح هیڅ کار به نه کولو. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. هغوی په خپلو کې اویل د خدای په قسم وعده وکړي چې مونږ به په صالح علیه السلام او داغو په کور والو حمله کوو او بیا به داغو ولی توایو چې مونږه داغو د خاندان د هلاکت په وخت کې هډو حاضر نه وو. مونږ بالکل رښتیا وایو.
ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون دا پټ تدبیر خو هغوی وکړو او یو پټ تدبیر مونږ هم وکړو چې هغوی ترې هډو خبر نه وو فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين اوس وګوره چې دا هغوی د پټ تدبیر انجام څه شو مونږ تبا کړل هغوی او دا هغوی ټول قوم فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون هاغه دی کورونه خالی پراته دي د هغه ظلم په بدله کې کم چې به هغوی کولو پدې کې د عبرت یو نه خدا د هغه خلکو لپاره چې په لري وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون او بچ مخرل هغه خلک چې ایمان راوړي وو او د نافرمانی نه پرهیز کولو ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون او مونږه لوط علیہ السلام ولېګو یاد کړه هغه وخت کله چې هغه خپل قوم ته وویل آیا تاسو بدکاری کوئ او پسترګو ورته ګورئ آیا تاسو دا کار دی چې خزي پرېږدئ او د شهوت پوره کولو د پاره سړول ورځئ حقیقت دا دی چې تاسو سخت د جهالت کار کوئ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون لیکن دهغه د قوم جواب د دینه بغیر بل هیڅ نه وو چې وی ویل چې د لوط کور والا د خپل کلی نه بهر وباسي دوی ځان ته ډېر پاکان خلق وایي فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين اخر دا چې مونږ هغه بچ کړو او دغه کور والا هم بغیر داغه د خزینه چې داغه د رستو پاتې کېدلو مونږه فیصله کړی و وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين او را ورو په هغه باندې یو باران ډیر خراب باران وو هغه داغه خلکو په حق کې چې خبردار کړی شوی وو قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون اے نبی صلی الله علیه وسلم وایا الله لرسنا دا او سلام پاغه بندگانو باندې چې هغوی الله غوړه کړل د دوی نه تاسو کړه چې الله بهتر دی او کو هغه معبودان چې داخله کې داغ سره شریکوي أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون خنو هغه څوک دی چې اسمانونه او ځمکه پیدا کړل او ستاسو د پاره د اسمان نه عبور ورولې بیا داغه په ذریعہ هغه خسته خسته باغونه راوخې جول چې داغه ونی راخې جول ستاسو د وس خبره نه ده
آیا د الله سره بل خدای هم په دې کارونو کې شریک شته؟ نه، بلکې دا خلک د صحیح لارې نه بې لارې روان دي. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. او هغه څوک دی چې ځمکې د قرار ځای جوړ کړو او د ننې پکې دریابونه روان کړل او پاغې کې د غرونو میخونه خخ کړل او د اوبو د دوو ذخیرو په منځ کې پردې ودرولې. آیا د الله سره بل خدای هم په دې کارونو کې شریک شته؟ نه، بلکې په دوی کې اکثر خلک ناپوه دي. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. څوک دی چې د بے قرار سړي دعا اوري کله چې تری هغه دعا غواړي؟ څوک د هغه تکلیف لري کوي؟ او څوک دی چې تاسو د ځمکې خلیفګان کوي؟ آیا د الله سره بل خدای هم په دې کار کې شریک شته؟ تاسو ډېر کم سوچ کوئ. أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. او هغه څوک دی چې تاسو ته د اوچي او د سمندرونو په تورو تیارو کې لار خي او څوک د خپل رحمت نه وړاندې هواګانې د زیری په تور را لېږي؟ آیا د الله سره بل خدای هم شته چې دا کار کوي؟ الله ډېر اوچت دی د هغه شرک نه کم چې دا خلق کوي. أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. او څوک دی چې د پیدا وخت ابتدا کوي او بیا داغه اعاده کوي او څوک تاسو له د اسمان او د ځمکې نه رزق درکوي؟ آیا د الله سره بل خدای هم په دې کارونو کې حصدار شته؟ ورته وایا چې راوړې خپل دلیل که تاسو رښتینی یې. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. دوی ته وایا د الله نه بغیر بل هیڅوک په اسمانونو او پزمکه کې د غیب علم نه لري او هغوی ته معلومه نه ده چې کله به هغوی دوباره ژوندۍ را پاسول کیږي. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. بلکې د آخرت علم خو د دې خلکو نه ورک شوی دی، بلکې دوی د آخرت په حق لا په شک کې دي، بلکې دوی داغه نه وړاندې دي. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. دا منکر خلق وای آیا کله چې مونږه او زمونږه پلار نکونه خاوري شویو نو مونږ با واقعي د قبرونو راځتل کیګو؟ دا خبري مونږ ته هم ډېری شوې دي
او مخکې زمونږه پلرونو نکونو ته هم شوي دي لیکن دا بس د دروغ قصې دي چې د پخوا زمانه راسي ویل کیږي قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ورته وایا چې لکشان پزمکه کې وګرځي او وګورئ چې د مجرمانو څه انجام شوه دي ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون اے نبی صلی الله علیه وسلم ته د دې په حال غم مکوا او د دې په فریبونو خپل زړګي متنګوا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين دوی وایي چې دا د يرونی وعده به کله پوره کیږي که تاسو رښتینی یې قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون ورته وایا کې دي چې د کم عذاب د پاره تاسو تلوار کوي دا غي یو حصہ تاسو ته نږدې راغلي وي وان ربك لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون حقیقت دا دی چې ستارب خو په خلکو ډېر فضل کوونکی دی لیکن اکثر خلق شکر نہ وباسي وان ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين بشکا ستارب خپې جنې هر هاغه څه چې هغه د دوی سينو دننه پټ ساتل دي او هر هاغه څه چې دوی ښکارا کوي د اسمان او د ځمکې یو پټ څه داس نشته چې هغه په یو واضح کتاب کې لیکل شوی موجود نوي ان هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين دا حقیقت ته چې دا قرآن بنی اسرائیل ته اکثر هغه خبري سرګندوي په کوم کې چې داوی اختلاف دی او دا هدایت او رحمت دی د مؤمنانو لپاره إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم بشکا چې دغه شان با ستارب د دې خلکو په مینس کې هم په خپل حکم فیصله کوي او هغه زبردست دی او هر څه ورته معلوم دی فتوکل علی الله انك على الحق المبين نو اے نبی صلی الله علیه وسلم په الله باور لرا یقینا چې تو ښکار په حق یې انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون تمروتا او رول نشي کوله نه هغه کڼو تخپل आवाज رسولې شي چې هغوی واپس پشا تیخته کوي او نه تو رندو ته لار خودلې شي چې د بیلاری کې دونه بچ کړي ته خو هغه خلکو ته خپل خبره اورولې شي چې څوک زمون په آیاتونو ایمان راوړي او بیا حکم منون کی جوړ شي واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون او کله چې زمونږ د خبرې د پوره کېدو وخت په هغوی باندې راشي نو مونږ با دا غوي د پاره یو زناور
د ځمکې نه راو باسو چې دا غوي سره به خبري کوي چې خلکو به زمون په آیاتونو یقین نه کولو. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. او لک خیال وکړئ د هغه ورځې په کوم ورځ چې مونږه د هر امت نه د داسې خلکو یو لوی ډله راایساره کړو چې هغه به زموږ آیاتونه دروغ ګڼل. بیا به هغه د خپلو قسمونو په لحاظ سره درجه په درجه په ترتیب کړی شي. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. تر دې پوري چې کلا ټول راجمشي نو داغوی خپل رب داغوی نه تاسو کړی چې تاسو زما آیاتونه دروغ وګڼل حالکه تاسو داغه علمي احاطه نه وکړي. کدا نو نور تاسو څه کول. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. او داغوی د ظلم په وجبا د عذاب وعده په هغوی باندې پوره شي بیا به هغوی هیڅ هم نشي ویلې. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. آیا دوی نګوري چې مونږه د دوی د آرام حاصلولو لپاره شپه جوړه کړې و او ورځ مو روخانه کړې و. بهشکه پدې کې ډېری نخي وي د هغه خلکو لپاره چې ایمان به قبلولو. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. او سهال بوي په هغه ورځ کله چې سور پکو حالي شي او هغه ټول مخلوق با یریږي کم چې په اسمانونو او پزمکه کې دي بغیر د هغه خلقونه چې الله د دې یرینا بچ کول غواړي او ټول با زړن غوګونه داغه دربار ته حاضرېږي. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. نن تو غرونه ویني او دا خیال کوي چې خه مضبوط دي لیکن په هغه وخت کې با دا د وریځو پشان الوزي. دا به د الله د قدرت کارنامه وي چې هر سيزي په حکمت سره مضبوط جوړ کړي دي. بهشکه هغه خبر دی د هغه قانوننا چې تاسو یې کوي. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. څوک چې د نیکۍ سره راشي هغه تبا داغه نه زیاته بهتره بدله ملاويږي او دغه څخه خلک به دغه وریځي د یرینا محفوظ وي. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. او څوک چې د بدای سره راشي نو هغه ټول با پرمخي ورته ورغورځول کیږي. آیا تاسو د دین سیوا بل بدله مونږ شي چې څنګه کار کوي هغه رنگ بدله بمومای. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين.
اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا ما ته خدا حکم راکړی شوی دی چې زه د دې خار د رب بندگی وکړم چې هغه د دې خار نه حرم جوړ کړی دی او چې د هر څه مالک دی ما ته حکم راکړی شوی دی چې زه مسلمان اوسم او دا قران اوروم اوس چې څوک صحیح لار اختیار کړي د خپل ځان د خېګړې د پاره به اختیار کړي او چې څوک بیلاری شو نو هغه ته وایا چې زه خو بس صرف خبردارون کېم وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون هغوی ته وایا ټول سنا خاص الله لردا هغه به درته ډېر ظرف پلی نخي اوخی او تاسو به او پیژنئ او ستارب نا خبر نه دی دغه عملونه چې تاسو کوئ